بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ تاسو ته په لفظ کې تقسیم ذکر کوو په اعتبار د افراد او ترکیب سره. چې لفظ په اعتبار د افراد او ترکیب سره دا په دوه قسمه معنی دی. یو ته ویل شي مفرد او بل ته ویل شي مرکب. وجه اصل پکې دارا چې لفظ په اعتبار د افراد او ترکیب سره دا به خالی نه یا به جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت کوي یا به جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت نه کوي. کو چېرې داسې وه چې جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت کوو نو دغې له ویلی شي مرکب. او کو چېرې داسې وه چې جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت نه کوو نو دې ته ویلی شي مفرد. بیا د مفرد دپاره څه اقسام دي. وجه اصل پکې دارا چې مفرد به خالی نه د لفظ دپاره د سر نه جز بنئ. د لفظ دپاره د سر نه جز بنئ. وجه اصل پکې دارا چې مفرد به دوه خال نه خالی نه د لفظ دپاره د سر نه څه بنئ جز بنئ. نو دې ته څه شی وایي مفرد قسم اول. بل لا چې د لفظ دپاره جز به وي خو جز د لفظ به په جز د معنا باندې دلالت نه کوي. صحیح شوه؟ دا بل قسم د مفرد شي. بل لا چې د لفظ دپاره جز به وي جز د لفظ به په جز د معنا دلالت هم کوي خو معنی به زمونږ مقصود هغه به نه. صحیح شوه؟ پوه به شوئ؟ دا درېیم قسم شي. بل قسم دار چې د لفظ دپاره جز به وي جز د لفظ به په جز د معنا باندې دلالت هم کوي او د څه به لکه معنی به هم زموږ مقصودي خو دلالت په مقصود نه. معنی به هم صحیح مقصود وي خو دلالت په مقصود هغه به نه. پوه شوي په خبره باندې؟ دا څلور اقسام د مفرد شو. اوس تاسو ترکیب ته وګورئ. تاسو به ترکیب څنګه وایي؟ نو ترکیب به تاسو داسې کوئ. کرسیون علم تصور تصور قسم اول تصور بسيط بدیهی ضروری مفرد قسمی ثانی. سریر علم تصور تصور قسمی اول تصور بسيط بدیهی ضروری مفرد قسمی ثانی مفرد قسمی ثانی. صحیح شو؟ دغه شان جنون صحیح شو؟ علم تصور قسمی اول تصور بسيط بدیهی تصور بسيط نظری کسبی مفرد قسمی ثانی. په دې باندې ورسېږي تاسو دغه شان به تاسو باقي مشقه هغه وباسئ. صحیح شو که نه؟